زعان كذا روان دي جی زي بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو دا وخت مونږه د سواد علاقه د انګلو ډیره یلته کې موجود یو په دې انګلو ډیره کې یو ډیر افسوسناک واقعه را پیښ شوه دا کتاسو ته کیمرامین وښیي نو دا یو کور دی بالکل پوخ کور دی خو لکه د دې دا لینټر چې کوم دی دا گزار شوی دی د څه وجې نه گزار شوی دی هغه دی بالکل په دې منځ کې د کور د مالکانان دا وایي چې یاره دغه کې کودایي کېږي څه پلازه جوړیږي او د هغې وجې نه د دې دا کور ناست دی بیا گزار شوی دی پای کې 2 ماشومان هم خوږ شوي دي او ورسره یوه میخه هم مړه ده او ډېر لوی مالي نقصان شوی دی ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 والا هم موجود دي پولیس والا هم موجود دي په وخت باندې را رسېدلي دي او د ریسکیو د پولیس په تعاون سره چې کوم 2 ماشومانو نه هغه بچ شوي بیا سیول ډیفنس والا ځوانان پکې هم موجود نو موږ به خبرې کوو چې څنګه دا واقعه وشوه نو ظاهره خبره داره چې یاره اطلاع به ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 پولیس ته یوځای شوي اس ایچ او رحیم آباد زموږ سره موجود دی ایاز خان السلام علیکم واقعه تاسو ته څنګه اطلاع وشوه چې تاسو چې بیا راغلئ څه صورتحال و موږ ته اطلاع وشوه چې یاره یو کور را راغلی د بیت شوی دی موږ فورا رالو موږ چې رالو ریسکو والا 1 ډبل 1 ډبل 2 والا هم راغلي دلته چې کله ما دغه وکړو نو دلته لاندې انډرګراوند یو مارکیټ جوړیږي دا د خالد خان دی د انګرو ډیری دی یو ټیکهدار له دا کودایي ورکړې ده نو دا مالک ته ما وویل کور دی مالک ته چې بهی دا چې کنستونو تا ورته څه اطلاع ورکړې وه که نه دا ورته بالکل ما ورته ویلو خو هغه زما خبره نه ومنله بیا مې ورته ویل چې یاره تا ما ته ریپورټ کړه ما به دغه کړم خو د هغې کودایي د وجې د ده دا کور لږ لوړ دی نه دا رغښتی دی چې د هغې نه دا کور مکمل ډیمیج دی تاسو ولیدو 2 ماشومان پکې زخمیان دي 2 څاروي یوه میخه او یوه غوا او غوا خو چې دی نو مرداره شوې ده او میخه چې دی نو ژوندۍ ته یې راوویسته ماشومان یو خو بالکل لاندې و نو هغه چې دی نو کوشش وکړو عوامو ریسکو والا ډبل 1 ډبل 2 والا لینټر وسپردو هغې نه زخمی حالات کې اسپتال ته وړی دی د دې نه مخکې مې 2 ماشومان پکې زخمیان دي یوه پکې غوا چې دی نو هغه مرداره شوې ده او د دې کور چې د چا دی دا کور مکمل تاسو وینئ چې دا ډیمیج دی باقاعده په دې کې موږ نه د چا چې لاندې ځای دی د خلاف په زور اف آی آر دي مدعي نه به رپورټ اخلم اف آی آر به درج کوم او قانوني کارروایي د حق ته نقصان هم شوی دی او د هغې نقصان ازاله به ورته انشاءالله قانوني طور منګه پوره کړو ډېره مننه ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 ترجمان وقار خان زموږ سره موجود دی څومره ټایم کې راورسېدی او ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 خو موږ وینو چې یاره ډېر کویک ریسپانس ورکوي نو دلته کې څنګه ریسپانس ورکړی شو څومره ټایم کې ریکوري وشوه ماشومان ورسېدل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سجن اول زه ستاسو شکریا ادا کوم دا نه بعد تاسو ته ما چې یو په یو بجې تقریبا مونږ چې ایمرجنسي راشي مته اس ام اس راشي زه په خپل امنګورا بازار کې روانم چې امبولانس روانه وره چې موږ دې کې راورسېدو سپاټ ته تقریبا 7 to 5 منټ زموږ ریسپانس ټایم یې موږ په ټایم باندې راورسېدو چې حالات واقعیت موږ کتل ډېر زیاته ګڼو سیول ډیفنس والا مو لاړو پولیس ریسکیو والا ټول بجما کوششونه وکړل ماشوم یو چې کوم هغه ان د سپاټ په ټایم باندې راوخته شو دویم ماشوم چې کوم هغه تقریبا ډېر زیات لاندې ټریپ شو نو پاغي پسې موږ خپل چې کوم د غریزم سره انسټرومنټس دی هغه موږ استعمال کړل او تقریبا په ډېر جدوجہد باندې 1 غنټه بعد هغه بیا ریسکیو والا راوخ کو او هغه ماشوم هسپتال ته شیفت کو د سجونه غټه د خوشحالي خبره ده چې د دې چې کوم 2 ماشومان دی ول نو هغه باقاعده زخمی دي خو بایپاس تر وخت کله شو یو میخه پکې هغه تیم راووتله او یو د دې د مطابق چې یو غوا هغه پکې لکه مطلب دغه مردار شي دا مالک زموږ سره موجود دی مکان مالک تاسو سوای دا څه قصه وه دا خو نو په خپله باندې کار اتلم ما التما ته اطلاع راغله چې دغه تر کور ده تاسو نه ماتره ده نه نو دا چلته راغله دا تاسو خپله د هر څه ولیدل چې دغه د کودایي کېږي دا زما تر کور دی مخکې دا کورونه د خدا شی ډېر بنتهای څو نقصان به شي نقصان که ډېر کم شي 50 لک روپو دا نقصان شی دی ځکه چې دې آبادۍ ته وګوره بدن سره آبادي وخت په دا آبادي لکه مشکله ده او دمې خو دغه 20 روپۍ باندې به زما خدمت کې ته دا جوړ کې دا دې مو غبطه دغه دا ډیمیج شو کنه شاپ څه څه کور ډیمیج شوی د سیول ډیفنس والا نام یو څه پوښتنه وکړم پر وخت راځي ډیفنس والا تاسو سوای څومره وخت راورسېدی او داسې چې یو فلاحي کار کیږي یو خدمت کیږي نو څه جذبه لري بسم الله الرحمن الرحیم موږ ته خو اطلاع وشوه او موږ خو په لوکل سطح باندې اطلاع کیږي نو شل منټه کم یو بجو چې دې څه واقع وشوه نو زمونږ ملګري خو په خپل ځای نه اصل کې زمونږ نن دغه مهمو پلاستیک تیلو خلاف مهم وو
نو زمونږ تقریبا مرګري دغه مونږ په خپل جیرالو سره پاس یو بجو خو داغه نمخ کو د مرګري رسیدلیو او 1112 چې دی او بل زمونږ بڑا کې خدا جذبه ده ان شاء الله چې کوم جو هم دي واقعیا کی نو مونږ چې سیول ډیفنس او وسره ریس کو 1112 مونږ یو محکمه یو او یو لاس خپیو مونږ به 24 غنټې ان شاء سو الله خوشحالي فیل کوو چې جام دی راو باسي نو دا خوشحالي خو دغه مونږ فیل کوو چې دا د پاره ټول لغټ یو اعزاز خبره چې یو سړی یو انسان د بل خدمت کوي او هغه ژوندې چې دا ریسیو کوي غناره بیا وای تاسو وای نارا موږ د ریسکیو وو دی وسیول ډیفنس والو ای پولیس والا خپل وای هم ہے ریسکیو پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد سیول ډیفنس زندہ باد سیول ډیفنس زندہ باد ډیر مننه وقار خان سیول ډیفنس ځوانانو پولیس والا ملګری زمونږه شینزاده صاحب کته سو ګورې د لکړې د خوشاله خبردار چې بلډینګ خو ډیمیج شو کم چې انسانانو ناغه ژوند راووتل اجندم راووتل بل دام غټه خبره ده چې مطلب په خلکو کې څومره جذبه ټول په همت سره لګي یو خلک لګي وبل جوړو کنه کار وکړو خدای پاک رحم وکړو زمام د خوشاله امتحان او چې کله غما شومه د دوه میاشتو چې جام دی راووتل ډېر خوشاله شوم او ما پس دا کې ډېر خوشحالي فیل کړه او ډیر مننه اجازه به غواړو د الله پاک